د پاکستان پیپلز پارټي کوزدر لارښود پخوانی صوبایي وزیر بخبیدار خان ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د کرونا وایرس په مسله کې د کم ریلیف پیکج اعلان کړی دی یا وروسته نور کوي دغه پیکج د تقسیم لپاره د ټایګر فورس جوړښت او د دې پلاس امداد تقسیمولو ته بالکل تیار نه دي. کوزدر چکدرا پریس کلب کې د پیپلز پارټي تحصیل صدر قیصر خان پارټي نور مشرانو امان خان عمران حاجی عارف علي بادشاه سمیع الله سره خبري غونډه ته د وینا په وخت د بخبیدار خان وینا وا زموږ پارټي چیرمن بلاول بټو صاحب چې کله د کورونا وایرس اول د ملک تراغه ناغا اعلان وکړو او د ملک کې چې نن کوم وزیر اعظم دی هغه از اپوزیشن پارټي مشر هغه نه منو هغه سلیکټډ وزیر اعظم وي خو چونکه دا آزاد پټول دنیا او خصوصا یا پاکستان تراغه د ټول نمخ کې هغه لاس ورمخ کې کو چې عمران خان ته د ملک وزیر اعظم او ته لیډینګ کې امون بتا سره مکمل تعاون او پیشکش کو دی هغه اعلان نه پس د پاکستان پیپلز پارټي ټول تنظیمونه صوبایي ضلعي او تحصیل هغه باندې مکمل درآمد عمل شروع کړی دی او د کرونا وایرس چې کومه مسله د اقام ته مخه په هغه کې پاکستان پیپلز پارټي حکومت سره په تعاون کې پیش ته ولې چې موږ دا ګڼو دا وبا د یو پارټي باندې نه کیږي چې کنټرول شي دغه هر سیاسي پارټي یو خپل رول دی یو خپل حق دی ادا کول غواړي او دغه شان نور سیاسي پارټو چې د اپوزیشن دی هغه هم مطلب دا دی چې د حکومت عمران خان ته د تعاون لاس ورمخکې او هغه تعاون تر اوسه پورې جاری دی. وزیر اعظم کم د ریلیف پیکج اعلان کړی دی او پای کې د خپلو پی ټی آی سیاسي کارکنانو ته ویلي چې تاسو فارمونه رجسټر کړئ او زما وزیر اعظم هاوس چې پای کې وزان لسیل او پدې کې به د پی ټی آی ټایګر چې کوم ځان رجسټر کړي او هغه به د ریلیف پیکج مته اخلي. موږ پاکستان پیپلز پارټي د خپل ضلع په سطح او تحصیل په سطح که چېرته داسې اقدام وشو چې د صرف د پی ټی آی ټایګر چې کوم دی دا ریلیف پیکج خپل لاس کې واغست نو موږ دا فیصله مکمل مسترد کو. زموږ دا مطالبه ده چې دا ریلیف پیکج دی بیخي یو غیر سیاسي شي او د ډسټرکټ اډمنسټریشن په ترو باندې دوی خو زړه لوکل باډي سیستم ختم کړی دی خو عرضي تور دا کېدی شي چې هغه بلدیاتي نظام بحال کړي هغه زاړه ممبران هغه زاړه چیرمنان هغه زاړه پوسټران بحال کړي او د هغو په ترو باندې د هرې محلې نه د هر ځای نه چې کوم مزدوران دي کوم بېروزګاره خلک دی کوم چې د ریلیف پیکج اصلي حقدار دي چې هغو ته خپل حق ورسي. زموږ دا مطالبه ده چې زموږ پیرامیډیکل او ډاکټران صاحبان او زموږ پولیس بایګان زموږ لیوي بایګان د میډیکل کم فیسیلیټي هغو ته پکار ده کټس پکار دي ماسک پکار دی نور داسې شونه پکار دي ټیسټ زموږ بدقسمتي ده چې وزیر اعلی زموږ د ملکن ډیویژن دی خو زموږ دلته ټیسټ لیبارټري دلته په ملکن ډیویژن کې نشته. زموږ دا مطالبه ده چې په هر ضلع کې کم از کم د ټیسټ دپاره مطلب دی چې هغه لیبارټري فراهم کړی شي او دلته چې کم غریبانان دي حقداران دي د هغوی د فوري طور مطلب دا دی چې تپوس وکړی شي. د دې نه علاوه موږ د ضلعي ډسټرکټ اډمنسټریشن انتهایی مشکور چې اوسه پورې کم دوی کوم لاک ډاون کړی دی یا په کومه طریقه د قوم سره تعاون دا کوي تعاون کوي خاص کر د پولیس خاص کر د نیوي موږ د هغې انتهایی شکریه ادا کوو او وایو چې دغه شان ریلیف پیکج دی د هغو په لاس باندې برابر تقسیم کړی شي چې کم از کم په دې کې ځان له ځانلې ونه شي. دا مطالبه کوم چې زموږ صحافیان نور ته د هغو چې کوم مته کې څنګه چې د نورو خلکو روزګار ختم شو هغه شان دی د پریس او د میډیا الکترونیک میډیا پرنټ میډیا اخبارولو هم خیال وساتلی شي چې هغه مطلب دا دی چې چاته په لاس نیولو مجبوره نه شي.